موږ څه جاهلان نیو، علم هم کړی دی، سبقونه هم ویلي دي، اسناد را سره دي، کاغذونه را سره دي. همدې حکومت اجازت را کړی دی راله چې ډیپلوما څه ته وایي، ډیپلوما یا فارمیسي بي څه ته وایي. ته یو سړي له دوی ورکولی شي، په خپل حکمت جوړولی شي. نو دا شیزونه د خیره سره چې هغه ورځ یو میډیا والا راغلی او زما د هلکانو ته یې وایي مولانا صاحب ته ووایي چې 1,00,000 روپۍ ماله راکړي، 1,00,000 روپۍ. نو زه به ولې 2 پروګرام وچلوم. نو دوی ورته وایي چې مونږ هغه میډیا والا کار نه کوو چې هغه خلکو له پیلکونه روپۍ ورکوو او ته بیا زموږ پروګرامونه چلې. نو وایي په دې ګیره وي راته لاس راښکو چې زه به بیا په میډیا داسې غول غپاړې خبرې به وکړم او ستاسو خلاف به زه خلک پیدا کړم. مې اسم نه شو کولی د الله باچا په فضل سره. نو الحمدلله ما تعلیم کړی دی، سرټیفیکیټ شته را سره. دویم نمبر جی الحمدلله د علم د وړې دورې د غټې دورې سندونه ما سره شته دی. فنون مې ویلي دي، علم مې کړی دی، دوره حدیث مې کړی دی. دریم نمبر الحمدلله ډیپلوما په حکمت کې، په هومیو کې الحمدلله ما سره شته دی. ځینې داروګان داسې وي کتاب الطب والرقا امام بخاري چې کله باب لګوي، باب په بیان د دم درود او د طبابت د حکمت. طبابت او حکمت د پاک پیغمبر نه ثابت دی، دم درود د پاک پیغمبر نه ثابت دی. بعضی بیماری دم درود سره ښه کېږي لکه بد نظر، بعضی بیماری دم درود سره ښه کېږي، بعضی بیماری د حکمت سره ښه کېږي. لکه بد نظر ووالي نو دی لکه ته د دنیا داروګانو خورې خو هغې پورې به نه جوړېږي چې 4 قل دې ویلي ني او بار بار یې ووایې په اوبو شف کې هغه اوبه وڅکي او هغه دم په ځان باندې وکړي یا در باندې یو مستند عالم دم وکړي. مونږ بعضې دوایانې خپلې جوړو، میتي دانه، کلونجي وغیره د شوګر دپاره. بعضې مونږ د هومیوپیتک چې هغه بې نقصانه دي هغه مونږ ورکوو. بعضې داروګان داسې دي چې هغه په دې هومیوپیتک کې مونږ خپلې پوټنسیانې په دې باندې د هومیوپیتک ډاکټران پوهېږي. د هومیوپیتک پوټنسیانې دا مونږ یو ځای کړو، هغې نه مونږ کمبینیشن جوړ کړو، یو پوټنسي وي، یو کمبینیشن وي. په دې باندې د هومیو ډاکټران پوهېږي چې 1 طاقت څه ته وایي، 30 طاقت څه ته وایي، 200 طاقت څه ته وایي او CM طاقت څه ته وایي. دا مونږ بعضې خپلې جوړو او سره د دې نه د کاغذونو نه، د ډیپلومو نه، د سرټیفیکیټونو نه، د علم د سندونو نه علاوه مفید طالبین کې راځي چې لا حکیم الا ذی تجربه. حکیم هغه نه وي چې هغه د ډېر لوی کتابونه وي، مګر خاوند د تجربې چې وي هغه حکیم دی. نو مونږ دا دوایان الحمدلله په زرګونو په لکونو خلکو استعمال کې فایده کوي. دا مې دې پورې دا خبره لږ اوږده کړه چې هغه ورځ یو میډیا والا راغلی او زما د هلکانو ته یې وایي مولانا صاحب ته ووایي چې 1,00,000 روپۍ ماله راکړي، 1,00,000 روپۍ. نو زه به ولې 2 پروګرام وچلوم. نو دوی ورته وایي چې مونږ هغه میډیا والا کار نه کوو چې هغه خلکو له پیلکونه روپۍ ورکوو او ته بیا زموږ پروګرامونه چلې. نو وایي په دې ګیره وي راته لاس راښکو چې زه به بیا په میډیا داسې غول غپاړې خبرې به وکړم او ستاسو خلاف به زه خلک پیدا کړم. مې اسم نه شو کولی د الله باچا په فضل سره خلکو ته فایده ورکوو. او بل موږ څه جاهلان نیو، علم هم کړی دی، سبقونه هم ویلي دي، اسناد را سره دي، کاغذونه را سره دي. همدې حکومت اجازت را کړی دی راله چې ډیپلوما څه ته وایي، ډیپلوما یا فارمیسي بي څه ته وایي. ته یو سړي له دوی ورکولی شي، په خپل حکمت جوړولی شي. نو دا شیزونه د خیره سره خریل کار دی. ټول مسلمانانو درخواست دی چې دم درود لم راځي. دوی ده دوی مونږ چې چاته ولیکو ناخلي د د قسمې چې وانخلي، دا خو د طبیعت کار دی. که ونه لیکو ورته راپورې چمبړ شوي راته ولیکه، دوی د طبیعت کار دی. دم درود دی، قرآن نه ثابت دی، حدیث نه ثابت دی، ائمو نه ثابت دی، مجتهدینو نه ثابت دی، علماو نه ثابت دی، فقهاو نه ثابت دی، د نومي مسلمان نه ثابت دی. دا دم درود مونږ کوو، د الله نومونه پې وایو. ډېر مریضان په دم درود ښه شوي دي، ډېر مریضان ورسره په دوایانو هم ښه شوي دي او ډېر مریضانو له مونږ یو ښه مشوره ورکړې ده. الله صحت ورکړی. ویډیو اوږدېږي. فقط والسلام، 400 روډ، شالم پل، بود جمعرات زنانه، جمعه هفته سړي.